الله الرحمن الرحیم. راځو جاوا سکرپټ ته. بعضو زده کوونکو پوښتنه کړې وله چې آیا موږ جاوا سکرپټ دا د نوټ پیډ په آی ډي کې د دې کوډ کولی شو که نه. نو د هغوی دپاره زه یو څو ویډیوګانې د لیکچرونو هغه د نوټ پیډ په پروګرام کې ترسره کوم تر څو پورې تاسو مطمئن واوسئ چې جاوا سکرپټ د نوټ پیډ په آی ډي کې هم په صحیح شکل سره کار کوي. زه راځم سمپل دې ځای نوټ پیډ څنګه ځان سره اوپن کوم. دا د نوټ پیډ څه شی د آی ډي ده، د نوټ پیډ آی ډي ده. سمپل کله چې موږ کوډ سټارټ کوو د هغې دپاره خو تاسو ته پته ده چې موږ لومړی څه کوو. لومړی هماغه د ایچ ټي ایم ایل د ډاکومنټ چې کوم کارونه دي هغه څنګه دي موږ او تاسو ترسره کوو. زه راځم سمپل ځان سره دلته ایچ ټي ایم ایل ټیک سټارټ او همداسې د ایچ ټي ایم ایل ټیک څنګه شو دې ځای کې بند شو. بیرته له دې وروستو راځم دلته ځان سره سمپل هیډ او د هیډ ساحه څنګه ده په دې ساحه کې زه بیرته کلوز کوم. دلته به راشم ټایټل به هم ورته ورکړم او ټایټل کې به ځان سره پر مثال لیکم جاوا سکرپټ ان نوټ پیډ او له دې وروستو به دغه د ټایټل چې کومه ساحه ده دا به دې ځای کې بیرته کلوز کوم. بس خبره ختمه شوله. دلته د هیډ ساحې نه وروستو راځم سمپل په دې ساحه کې ځان سره باډي سټارټ کوم او باډي څنګه کوم دې ځای کې بیرته کلوز کوم. باډي سټارټ او بیرته کلوز شو. اوس څه کوم ګوره دلته راځم د سکرپټ کوډ سټارټ کوم جاوا سکرپټ. بس د سمپل راځم د جاوا سکرپټ دپاره د سکرپټ چې کوم ټیک د هغه سټارټ کوم او همداسې دا د سکرپټ چې کوم ټیک ده دا په دغه ځای کې بیرته زه سمپل کلوز کوم. د تیر درس په دوام باندې چې موږ د نمبرز هغه فنکشن لوستل، نن راځم دوه دانې د نمبر نوري فنکشن هغه څنګه ده تاسو ته نن تدریسوم. د هغې د جملې نه چې یو کوم د هغه ته وایي از فاینیټ او سیکنډ ون چې کوم د هغه از نمبر ده. تاسو به وګورئ عملي مثال کې به ښه ورباندې پوه شئ، واضحه به شي خبره. زه راځم دلته ځان سره یو ویریبل اخلم وار ا په نوم باندې. ګورئ هماغه رولز دي. تاسو داسې فکر مه کوئ چې هلته به دغه د وار کلمه کلر به چینج شو یا به سکرپټ چې کله موږ لیکو انټلیسنس کې به بیرته د دې این ټیک به یې راخیسته. نه دا د نوټ پیډ آی ډي ده. دلته انټلیسنس نشته ده او هغه د نیټ بین په نوم آی ډي کې چې موږ کوم کوډینګ کوو هغه هلته انټلیسنس څنګه موجود و. ګورئ ما ځان سره یو ویریبل واخیسته څه په نوم باندې د ا په نوم باندې. په همدغه ویریبل کې ما ځان سره څه شی ذخیره کړل. ما ځان سره فرض مثال ولیکه جاوا سکرپټ. اوس به کمال دا وي چې موږ دغه معلومات کوو آیا دا فاینیټ نمبر ده که انفاینیټ نمبر ده. زه سمپل داسې کوم دلته راځم ځان سره یو بل ویریبل هم اخلم. ویریبل ما د څه په نوم واخیسته فرضي مثال د نم په نوم باندې ما ځان سره یو ویریبل واخیست. فنکشن د جاوا سکرپټ چې کومه موجوده ده هغه له څه وایي از او دا اف به ګوره یاد ساتي دا به غټ لیکئ. څنګه به لیکم از فاینیټ. آیا دا فاینیټ ده که نه؟ فاینیټ نه معنا دا ده چې لکه په اصطلاح باندې موږ داسې وایو حد معلوم ده که نه. یو انفاینیټ ده یو څنګه دي فاینیټ دي. او دلته نه وروستو بیا سمپل زه څه کوم دا کوم ویریبل کې چې د جاوا سکرپټ دغه سټرینګ پروت ده همدا ویریبل راخلم دې ځای کې څنګه ځان سره لیکم. متوجه اوسئ. له دې وروستو سمپل راځم همدغه نم په نوم چې کوم ویریبل ده دا ځان سره زه الرټ کوم. الرټ لیکم سمپل او دا د نم په نوم باندې چې کوم ویریبل ده دا یې څنګه ځان سره زه شو کوم. بیرته سمپل راځم دلته نه فایل باندې کلیک کوم او له دې ځای نه وروستو بیا څه کوم تاسو ته ښکاري دلته دا ځان سره سیف کوم. چې کله سیف کوم دلته کوم ځای کې سیف کوم زه ورته وایم په اصطلاح باندې چې راشه ډیسکټاپ ته راشه او دلته نه سمپل ولیکه څه فرض مثال از فاینایټ یا ساتي ایکسټنشن ورکم ډاټ ایچ ټي ایم ایل. همدلته سمپل راځم د دې چې کوم ایکسټنشن ده ډاټ ایچ ټي ایم ایل هغه څنګه ده ما ورته انتخاب کړم. اوس راځم سمپل همدلته ګورم انفاینیټ په نوم باندې ما سره څنګه ده دلته پیج جوړ ده. صحیح ده دا پیج ده مخکې ما د نوټ پیډ په طریقه باندې را اوپن کړی ځکه دا نوټ پیډ ته څنګه ده واوښته. زه راځم ګوره دلته رایټ کلیک کوم اوپن ته راځم او دا د ګوګل کروم په مرسته څنګه ده بیا سمپل ځان سره زه چک کوم.
تاسو ته ښکاري ګوره واضح مال د میسج راکړ چې دا څنګه د فالس ده ریزلټ سره راغی موږ له ریزلټ موږ له ګوره فالس راغی ولې فالس راغی ځکه چې دلته د جاوا سکرپټ د کوډ په داخل کې دغه د جاوا سکرپټ چې کوم کوډ ده تاسو له معلومیږي دا خو یو دوه درې حساب موږ سره موجود نه دی خو که زه چېرته راشم د همدې په عوض کې دلته په اصطلاح باندې زه از سټرینګ هم دلته سل ولیکم تاسو وګورئ چې ریزلټ به اوس راځي لازم دې ځای نه ګوره دا دوباره ریفریش کوم چې کله ریفریش سي ما له وایي دا څه شو ټرو شو ریزلټ سره راغی ټرو راغی ولو ګوره که دا د سټرینګ پرمټ هم څنګه وي موږ سره موجود وي نو د اس فاینیټ کار دا ده دا موږ له چک کوي چې آیا دا ویلیو څنګه ده کوم شکل باندې موجود ده همداسې د دې په دوام باندې موږ سره یو بله فنکشن موجود ده چې هغه څه نومیږي هغه انټیجر نومیږي زه داسې کوم ګوره تاسو وګورئ همدلته په اصطلاح باندې ما سره دغه د جاوا سکرپټ چې کومه کلمه ده دا دې ځای کې سټور ده دغه ویریبل کې په کوم ویریبل کې دا د ای په نوم چې کوم ویریبل ده په دې ځای کې همدا د جاوا سکرپټ سټرینګ څنګه ده ذخیره زه راځم دا دویمه فنکشن چې کومه موږ سره موجوده ده دا د څه په نوم باندې ده دا د ایز انټیجر په نوم باندې ده خو لیکن یاد ساتئ مخکې له دې نه به تاسو دا د نمبر چې کوم رولز دی هغه به ولګوئ یعنی نمبر ډاټ به بیا ولګوئ ډاټ ایز وټ انټیجر آی چې کوم دویم ده انټیجر کې دا به ګوره تاسو همیشه لپاره په داسې ځایونو کې غټ لیکئ او سمپل راځم دا د ای په نوم باندې چې کوم ویریبل ما سره دلته موجود ده دا سمپل ځان سره په دې ساه کې څنګه دا زه ټایپ کوم چې کله مې دا ټایپ کړل ګورئ یاد ساتئ یو ځل کنټرول سره اس دباو کوم دا په خپله باندې څنګه کیږي سیف کیږي اوس راځم سمپل دلته نه او دا څنګه ده زه بیا ریفریش کوم نو چې کله ریفریش کوم ماله ګوره څه وایي دا ماله وایي دا فالس ده ولې دا انټیجر نه ده که نه خو یاد ساتئ که زه چېرته راشم په دغه ځای کې ځان سره څه ولګوم دا بالکل پاک کړم او دلته راشم ځان سره په اصطلاح باندې زه 800 ولیکم نو چې کله 800 ولیکم تاسو وګورئ ریزلټ به دې څنګه شي سرچپه به شي بیا مخکې فالس اوس تاسو ګوره دا ریزلټ دلته ول د په خپله باندې دا څنګه شو ټرو شو که زه چېرته ګوره راشم دلته منفي عدد ولیکم په اصطلاح باندې لیکم منفي 800 دا کنټرول اس کوم او دې ځای نه څنګه ده سمپل راځم دا بیا زه ریفریش کوم نو چې کله ریفریش کوم ماله وایي دا هم څنګه د انټیجر ده خو که چېرته راشم ځان سره دلته ولیکم منفي 800.100 دا عادت څنګه ده ما ځان سره سمپل ولیکه کنټرول اس مې کړ او دې ځای نه څنګه ده بیا ریفریش کوم نو چې کله ریفریش کوم ماله وایي دا اوس څنګه شو خبره اوس فالس لړله ولې لړله دا خو موږ سره اوس از ا فلوټ کنسیډر کیږي موږ سره خو اوس از ا انټیجر څنګه ده دا نه کنسیډر کیږي نو ګرانو زده کوونکو که چېرته ستاسو په ذهن کې دا آیډیا موجوده وه چې آیا په نوټ پیډ پروګرام کې به د جاوا سکرپټ کوډ کار کوي او که نه کوي نو تاسو دغه د عملاً ولیده چې د نوټ پیډ آی ډي ده د جاوا سکرپټ چې څومره فنکشن یې موجود دي هغه موږ یو په یو دلته څنګه د استعمالولی شو یاد ساتئ آی ډي مهمه نه ده مهم دا براوزر ده کوم براوزر باندې چې موږ دا کوډ څنګه د ایگزیکیوټ کوو اوس دا براوزر ما سره موجود ده مهم څنګه ده همدا براوزر ده ځکه دغه د کوډ چې څومره فنکشنلیټي ده هغه د کوډ چې کوم کار د هغه د براوزر ته څنګه د ورپېژندل شوی ده نو په آی ډي کې مشکل نشته ده مسله چې کله واقع کیږي هغه څه پورې وابسته او ریلیټډ وي هغه په دغه براوزر پورې څنګه دی ریلیټډ وي اوس دغه اس فاینیټ په نوم چې کوم میتھډ فنکشن موجود ده هغه څنګه ده دلته نه بای ډیفالت دی براوزر ته ورپېژندلی شوی ده انف فار ټوډے نیکسټ کلاس دپاره به انشاءالله فردر مخ په وړاندې باندې